چالساتي په وطمنځو کې زوی را پاسېدلی دی او خپل پلار یې وژلی دی او بې ګناه او د پلار ګناه دغه ګناه دی نه خپل زوی را پاسېدلی او خپل پلار قتل کړی دی د زوی د پلار دغه ګناه وه چې زوی ته ویلې دا کار تاسې مه کوه دا کار غلط دی. نور څه حقیقت ته ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې راکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. مینوالو د پلار دا کوي کې یوه غلطي وه چې خپل زوی ته ویلې یعنې ته زویه دا کار غلط دی دا کار داسې مه کوه. نو په زوی هغه خبره بده ولګېدله زوی تمانچه راواخیسته او خپل پلار بې درده سره ویشتو ځکه چې پلار ایس هغه نشه ده چې هغه مدعا نشه ده چې خور مور پلار ورور پکې نه پیژني چې نشه د ده نه وي نو دماغ یې کار نه کوي. دغه د اوسه نشه چې څوک کوي د ده 2-3 ورځې خوب نه وي دماغ یې مکمل سپور وي دماغ یې کار نه کوي. هغه پلار د قتل کوي چې د ده چې دا وشو په ده باندې د ده په مبارکۍ کې د کمې مټایانې ایښولې وي. هغه پلار د قتل کوي چې ده چې خبرې زده کړلې پلار ورته څومره خوشحالېدو. هغه پلار د قتل کوي چې دا چې ګرځېدو نو دغه پلار ورته څومره خوشحالېدو. د دغې د ورځې دپاره یې نه خپل زوی غږ کړلو چې دا یې اخره چې سپین ږیری شو نو ویشتلو. نو پلاران خو چې همیشه دپاره د پلار زامنو ته خوشحالېږي او دومره مټایان هر یو شی چې پرې ورکوي د دغې د ورځې دپاره ورکوي چې زه چې غټ شم نو ما ته به لږ غوندې سهولت میلاو شي ما ته به لږه غوندې دمه میلاو شي. دغه سهولت ده ته نن میلاو شولو چې راپاسېدو او خپل پلار ډېر بې دردۍ سره قتل کړلو. ځکه مینهوالو چې دغه پلار به دې زوی ته ویلی چې دا نشه مه کوه دا سړي نه دله سازئ دا سړي نه د اوس سازئ ښځه بچي به پکې نه پېژنې خپلې نشې پسې به ګرځې دا سړي نه ګوګو ساز. خو په زوی دا ټولې خبرې بدې ولګېدې چې پلار ته د ما نه یعنې ښه پوهېږي. تمانچه یې راواخیسته او پلار یې ډېر بې دردۍ سره قتل کړو او ویشتلو. خو تر اوسه پورې دغه شانتې ګرځي وي او اوس هم داسې آزاد ګرځي تر اوسه پورې نه ده ګرفتار شوی. الله تعالی دې وکړي چې دا ګرفتار شوی د ده نه ټولو نه غټه نه غټه سزا درته دې ورکړل شي چې سبا بل بچی دغه شانتې راپان خپل بل پلار دغه شانتې قتل نه کړي. مینهوالو د ده په خبره باندې ستاسو څخه دله دې کومه سزا ورکړل شي. مینهوال زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.